امام شافعي رحمت الله علیه ولدي قائل دي چې نفل په جماعت باندې صحیح جماعت په نفل وکول شي او زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نشي کول او چې کوم د نبی رسول الله نه ثابت یا صحابه نه کول دي نو نشي کول لکه استسقاء په جمع ثابت ده دا نفل یا تراویح په جمع ثابت دي صحابه نه ثابت نو چې کوم نوافل د صحابو نه د نبی رسول الله نه په جمع ثابت دي نه علاوه نور کی جمع نه کوي البته ورکوم دې اعتراض دي یعنی ته نبی رسول الله چې جمع کړی دي په اوس پر راشي امام سے مطلقاً داسې نه وایي چې نوافل په جمع کې کول شي او تداعی بوله نه کې مرتين او مرتين او تداعی ولا مکاوه تداعی څه خلق ولا راځي او تداعی معنا باندې علماء دا چې څلور وروکتان نه زیاته د زیاتو جمع کوي د دوه درې څلور وکا دې نه زیاتو وکاوه څه مطلب د دې کې یو ځای نه یو یلا کړه په جمع نه خلق او دې کې چې تداعی ولونه تجرا شیخونه مو محمود جفر کو جمع یا تداعیات کسان دیری نو بیا مکاوه او دا چې یو ځل دوه کوامه شامل کاوه دې موږ هم قایل یو زو سر پسې شامل بالکل انس کله چې نبی رسول الله لا نو طریقه پوزکی ورته وینځ دوه کاته منځو کې کنه ورته جمع ها وفي قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم وقال حدثنا ابي عبد الشهاب قال سمع محمود بن ربيع ينبغي انه رسول الله صلى الله عليه وسلم یاد کړی دی نبی رسول الله سره دا رسو حدیث فاقلمت جتن مجها في وجهه ها فقل النبي د کوینه په خلک اوبرا واغسته د برقین او په مخي وروشي دله ان بیر كانت في دارهم فقول محمود بن ربيع وزعم محمود انه سمع ابان بن مالك نو ماوی نبی علیہ السلام لیدر یا خلیر خبر میں زیادہ کری او دا مجم زیادہ دا منکر راغلیو زمون د فقید بوقین خپل مبارک دی او بواغ زما په مخیرو شي دل ورغه ما شومان سره مینا تبرک ریمال اسبان ابن مالک انسانی اوریدلی دی اسبان سو کو د فقوبات خاطر سے دعوالی او مسجد جمعه وتوي لومبي جمعه مسکم د نبی علیہ السلام سره یا جمعه دی امام وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البالي كنت أصلي لقومك بنو سالم لي وكان يحول بيني وبينهم وادي زماء ذا بنو سالم فنسكي وادي نقول وادي وقال باران بران النبي أخذ إذا جاءت الأبطال برانونا ويشق قاما وقران اجتيال داغي عبور بيوكم وترى المسجد ذي قوم فجئت رأى النبي خان فقلت له إني أنكرت بصوري لفظ نظر ناشنا کړه ان نظر می کم دی او وادي الذي بيني وبين قوم يسير اذا جاءت الامطار نو فما باندې ګرانی تیرې دل دا غیر تیرې کوم چې په دې خپل کې ونه ورځيږم او د ستاسو تمنا ده چې تراشي ماتا او موږ کې د بیت زمانه داسې دی کې اتخذوا مصلى ولنا تبارك واثار النبي وقال رسول الله فعل دي وتو نبي كنا فغدا رامي كما نبي السلام بكر بعد مشتد النهار کې وسط تشيوا ان ضحى وقته فاستأذن رسول الله فقال أذنت له فكينا فقال قال أين تحب أن أصلي من بيتك موت إشارته في مكان الذي يحب أن يصلي فيه فقام رسول الله فكبر واستفقنا وراءه وصلى ركعتين ثم سلم دا نوافل فجمع هذه هم هم قائلوا يوم مرت كل شيء أولا قباء ودعوالي وقالت نزل أخوتي من حضر إلى جمع كلها وسلمنا حين سلم أو ما بنت تدل على خديرة الوان روم ولا فخر وتصنع له دا على فارج ولا شروع وسمع جدار النبي عليه السلام في بيتي فصاب رجال منهم ولما أنزل فخلف جمش حتى كتم الرجال في البيت فقال رجل منهم ما فعل مالك بن دخيش إشتا دا قوم طول خلقوا دي دا قوم تسو دينو زكيوه بلا أراهني ونم يوصري دينو ذاك منافق وهو نبي تنظم من قوم تراغي ذا من قور تراغي ودي نشتا منافق له لا يحب الله ورسوله بني لا غلبه القوم موجود شو ينشتا فقال ظن لا تقل ذلك لا معايا ألا تراه قال لا إله إلا الله ويبتغي بذلك وجه الله فلما قد خلق المنافقين هو فغيث صفات نشتا يبتغي وذلك يبتغي ولا صفات قال الله ورسوله أعلم أما نحن موت منافق ذك والله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافق من ما رويت له خبر وصلك قال الرسول فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ويجي
او کدی منافقین سره مینه کینی دې چې د غرضین بکینی کنه دا غي حالات رسول الله مبارک ته ورسای او یا مثلا دې لکینی چې ویل دعوت ورکړي مسلمانانو کی قال محمود بن ربيع فحدثتها قوما فيهم ايوب الانصاري صاحب النبي عليه السلام اغي ته دا حدیث بیان کو في کوم نه کې بیان ک محمود في غزوه فغزا الذي ابو ايوب الانصاري کی التي اغغزا توفي فيها چې پاره کې دی وفات شوه دی دا په 350 هجری کې او یزید ابن معاویه علیه الفتوی امیر وو جهاد مشر یزید ابن معاویه او دا په ارض الروم کې رومیانو سره دا جنگ وو انکار سره دی خبرې په ما بو یو چې دا حدیث نو ته وي هغه د حدیث نه انکار وکړ بلا تحقیق دا حدیث ثابت نه دی ویږي په وقال والله ما اظن یمنکم په نبی رسول الله قال ما قلت قط دا خبره دی کړی وي دا خبره نبی رسول الله نه کړی بس هم خپشم چې خدای پاکه څه مطلب چې عثمان بن مالک دې څنګه دا خبره خو دې کور کې مستوا او عثمان بن مالک له پکور کې د مونږ یاد څنګه ورکو دا نه معلومه ورپسې شاه نو بس زم خطا شم چې خدای ما ته خو اثبات د حدیث په خپل ویل دي او د ما باندې انکار وکړ ورپسې شاه بازار مې دا یو نظر ولګاو ځان مې یو خمنخت او نظر نه په دا مې دا واجب کړه چې دا واپس شم د غزانا اعتبار نه تفوت من وجدت حيا في مسجد قومه تفوت مسجد قوم قبلت فعملت بحجة وعمرة في حج عمره ما يقول يا عمره سير نبات قدمت المدينة فاتحة بني سالم من فيها شيخ عام بيعرض غريب أو قوم في مسكو فلما سلم من يسوس سلمت وأخبرت من أنا ثم سألت عنه وتاخذ السؤال كما تسأل كذا حديث فحدثني كما حدثني بأول مرة ويشم كنا هذا خطانين أو ناغا خطا عثمان سبزان کوئی کله غونډې پدې دې کې دا درا کړل یزید ابن معاویه د دې قومندانو یزید پورا مجاهد تیر شوی دا د والد سیب دور حکومت د والد سیب دور حکومت او د حضرت معاویه رضی الله عنه او روم سره جنگ شوی دا هغه روم په جنگ کې د جنگ جرنیل د یزید معاویه مقرر کړ او دا حضرت ابو ایوب انصاری دا وسره لاندې جنگي وشي په خبره دا مناقب هم شته خدا ګوري هغه وخت کې لادي بادشاہ یا گورنر شوی نه دی دا هغه وخت کې لا بادشاہ او گورنر نه دی معاویه ته بادشاہ د روم سره جنگو دا هغه د پاره چې کوم کمانډر ان چیف مقرر کړ جنې نو دا جنگ ګرنی دی هغه یزید او اجل صحابه سره دي او روم فتح کړ دا بعض خلک په یزید باندې د اعتراضونه کوي چې دا یزید ظالم دی شرع قائد کې خو تاسو ویلي بالخصوص علامه حزانی خو ډېر سخت لګېدلی ولا ظن فی فسقه لا شک شک نه کوم بل فی کفره ظلم یې کړی او زیاتې یې کړی او خدا حقیقت مولانا صاحب دا یزید امر دوی ته چې رښتیا خبرې نه کړي تاسو حضرت حسین رضی الله عنه سره دا چلو او چې دې بادشاہ مقرر شو عبد الله ابن زبیر په مکه کې جنډه اوچته کړې دې نه مانه هغه د خلافت دعوا وکړه او حسین رضی الله عنه وی چې زم نه مانه اهل کوفه او تخطون راولېږي چې ته کوفه ته راځه ځکه علي چې په کوفه کې پاتې او پلان په کوفه کې پاتې موږ بس تعامل وکړو دې کوفه ته روان شو نو بیا د عبد الله ابن زیاد دا یزید د کوفه گورنر مقرر او ته وی چې ګورې پام ته کوشش وکړه چې د حضرت حسین را نشي او د کوفه خلک ځان سره هغه څه بیا مرګري نه کېږي چې پلان سره مرګري او پلان زما د پلان مقابل دی او د ما مقابل شي او جګړه به جوړ شي دومره خبره کړې نور به نو بیا چې کله حضرت حسین رضی الله عنه نو عبد الله ابن زیاد چې کوم دا هغه د لپاره لښکر جوړ کړو حسین ته وویل زما دوه خبرې جنه په د کوفه خلکو زرا غوښته او او چې مونږه تامرګرتیا کو او اوس هغه د کوفه خلک ما ټول لست شو ټول تاسو نو دوه خبرو کې مال دی یوې خبرې اجازه راکړه یو دا چې ما پرې د واپس مدینه ته او یا دا چې ما یزید ته ولېګا زه به یزید سره خپل مذاکرات په خلاص ته د دې د دوه کې بیعت کوي یزید وینا بیعت کوي زما په ذهن کې د صالح د حکومت ته اجل صحابه موجود دي د شورا نه مقرر کړ
د خپل پلان مقرر کړی قانون دا دی چې شورا به تقرر کوي هغې وینا د پلان مقرر کړی دا هم صحیح ده مقررولی شي لکه حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر مقرر یا خو زوی نه ته خو زوی او دا ټولې خبرې تقرري به یا بادشاه کوي لکه حضرت عمر حضرت ابوبکر څوک مقرر کړه یا به شورا کوي لکه عمر چې شورا جوړه کړه شپږو کسان نو یزید ته خو یزید وی نه زم بادشاه مخکې مقرر کړی نو دې کې تهمت دی که ابوبکر خو خپل وی نه مقرر کړی نو ته خو پلان مقرر کړې بل مخکې بادشاه خو ته خو یې دا قسمه شبهات باندې خبرې کوي نو ګوره د دې عبیدالله ابن یزید ظالم دا چل کړی وي چې دلې مقرر کړی چې ښځه ډېره ښه ده لاړ شي یزید سره خپل مذاکرات وکړي نو ټیک و کېدای شي مسله سمه شوې لکه د حسن او د معاویې چې مذاکرات وشول مسله سمه شوه لیکن د دوه خبرې دي یو ما له یاده وکړه او عبیدالله ابن زیاد وی نه یا به بیعت کوي یا دې وجه وي ښه بیعت کړه د معلومه نه مني چې دې بیعت وکړه نو جنګ وشو نو دا پکې شهیدان شو نو چې شهیدان شو دا قافله بیا عبیدالله ابن زیاد دې خو زنانه وي او ماشومانو پکې باندې نو د یزید له ولېږه نو یزید ډېر سخت برهم شو وی دې ظالم ته خو ما دا نه وویل چې دا بوکه دا ظلم دی ولې وکړی سپېره دا خو تا زیاتې کړی او بیا د اهل بیتو چې کوم خاندانو هغوی له ډېر زیات مالونه ورکړل ډېرې جامې یې ورکړې ډېرې جوړې یې وله ورکړې او په ډېر زیات اکرام او اعزاز کې مدینې ته رخصت کړل په ډېر اعزاز او اکرام باندې او ډېر زیات برهم شوي په دې عبیدالله ابن زیاد چې ظالمه دا خو تا ظلم چې تا ته هر کله دوی ووایي چې موږ واپس یا مدینې ته ځو نو هلته به دې لېږلي و هلته زما دغه شته حکومت ګورنر دی هلته روانې نه شو کولی او یا به دې ما نه راوستې و که نه یا د خدای ظالمه ظلم دی وجه نو دې پورې مولانا صاحب خو خبره ټیک ده چې یزید د دې د مرګ حکم او اړه نه دی ورکړی بیا پرې خفه شوی دی بیا د اهل بیتو سره ډېره ښېګړه هم کړې ده او تر مرګه پورې د اهل بیتو خیال ساتلی لیکن دې دې یو شی راځي چې باید چې د بیا عبیدالله ابن زیاد د سزا ورکړې وي که نه کم از کم معزول کړی خو یې د ګورنرۍ نه دی که نه نو یې د ګورنرۍ نه معزول کړی دی او نه یې ورته څه سزا د دې خبرې ورکړې د هغې بعضې علما جواب کوي چونکې تسلط په کوفه د عبیدالله ابن زیاد نو دې د هغې نه ویلې چې که اوس عبیدالله ابن زیاد ته سزا ورکړم یا معزول کړم نو هسې نه چې بله فتنه راته جوړه نه شي د کوفو نه خو یاره شته بهر کې عبیدالله ابن زیاد حشر تاسو په ترمذي کې واورېد هغه باندې خدای بل مسلط کړ هم د اهل کوفو نه او خدای پاک مردار کړ د مخکې د مولانا په دې نه ډېرې خبرې معلومې شوې د طواف صلات نفل جماعت هم معلوم شو تبرک بآثار صالحین هم معلوم شو او دا معلومه شوه چې جماعت فرض عین نه دی په دې عذر باندې یو سړی کور کې لمونځ کوي نو کولی شي نبی علیہ السلام نه دعوت ورکړ چې میلمه راشي د هغه دپاره خپل قوم راغونډول چې څوک کلمه د زړه نه وي هغه ته منافق نه وایي یوازې د منافقینو سره او ناسته سبب د نفاق نه دی دا ګڼې خبرې دې معلومې شوې څو سر پسې شه د طواف البیت نفل په کور کې کولی شي شابه او په مقبره کې څوک منځه کې نو کور داسې مه کوئ پکې لمونځ وکړئ چې کور کې رحمت نازل شي برکت نازل شي سکینه نازله شي ورپسې شه دا بسم الله څه نوي کتاب نه دی شروع شوی تاسو ته ما ویلي چې کوم دی کې امام بخاري تعطل راشي څه موده عارضین او بیا کله شروع کوي نو دی بسم الله لیکي شابه وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال سمع النبي قال حدثنا څلور خبرې مې اورېدلې دي یو سمعت من النبي صلی الله علیه وسلم او ابو سعید وایي چې ما د نبی علیه السلام نه وکانا وابو سعید الخدري سعد بن مالک دی غزا جهاد پر سره د نبی علیه السلام نه ټول جهادونه نقع قال وحدثنا علي قال سفيان بن سعيد عن ابي هريره عن سم قال وش په خبره هغه څلور غزاګانې کړې د چا ابو سعید خدری رضی الله عنه سره مخکې دا اوس دې څه وایي
عن سعيد قال وزن علي قال حدثنا سفيان مدار سند معلوم کا عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم محاشي ذكري إذا قضاوي سمعت أبا سعيد أربعا محاشي وي أربع كلمات أو أربع أحاديث تفك الحاشية وستأتي هذه الأربع مفصلة في باب مسجد بيت المقدس فباب ده مسجد بيت المقدس كي رسولك شاهدة رسولك شاهدة صبر توكل دي بل بسم الله نمخ كلام شاء بابو مسجد بيت المقدس ودي منتظر وبلا شوا أبو الوليد قال حدثنا شعبة هذه سنة تمغورة دل تمغورة قلت له شعبة أو الإمام بخاري من في حفص بن عمر دي سوچوكا أو قلت له شعبة أو الإمام بخاري من في أبو الوليد شو قلت شعبة نقل كده أخبرني عن عبد الملك دلتوي عن عبد الملك تكتين قلت عن قزعة دلتوي سمعت قزعة لمولى زياد دي قال سمعت أبا سعيد الخدري ومقصدي يحدث بأربعين إذا نظر أسألوا الخبر إذا نبينا من خلقي بما تفوقش فيه صوتوي قزعوي وأنا قني دا أبو سعيد وي بما تفوقش فيه وأنا قني ماذا لا لإخوات يولا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرمين أسألوا الخبر دي سفر بلك يوم خذا دور دي مگر زوج وصل يا ذو محرم وصل لكن تسوال فجب اللوات من 3 أيام يرشيو لي تن نماز تا حالات محمول سريوا بعض وقت حالات داخلي في أغا خي سفر شرعي لبيدين نفي لغينا تلقوش بعض وقت حالات خطر راكي بل لك يوم ولا ليلة لا يوم ولا صوم في يومين الفطر ولا إصحاح لا توشف ولا صلاة بعد الصلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العشاء تغرب الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد لا سلوات في سفر بيكونشي مگر بالجمعة تنتا يوم مسجد الحرام تا بيت الله ولا جمعة مسجد الأقصى تا دي بات مناسبة شباب المسجد بيت المقدس ودي منتر دوشو أو بالمسجد زمان جمعة تا في مدينة منورة دا سو خبره توریدلی دي رسول الله مبارک صلو نو یو پکې دال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد او څه پېښه کړه او سره شدا غلا نو دی وی سمعت ابا سعيد 4 قال سمعت من يوكان غزا ابو سعيد فتي مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه قال وحدثني دا تحويل د سره پاره دي چې په دې تلو خبرو کې یو حدیث اقد چې رسول ابو هريره نقل کړي ولې سلور خبرو په یو حدیث اقد جلوس څه نقل کړي ابو هريره دوسر پسې شو قال وحدثني دا تحويل د نبی عليه السلام پورې دي دې مدار صوته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دي هغه تر سیګلا به ټول سره جدا دي دوسر پسې شو لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد تو غوښه تشد الرحال کی جاوید نو تر لیست پر دي شه او دي نشي مگر د جمعه ته یوم مسجد الحرام او مسجد الرسول مسجد الاقصى على كذا اول نور لسر پر سفر کې د نور ثوابونه برابر دي او د ثوابونو کې فرق دی د سفر وکړه نو وګورئ یو شی دغه اسلام آباد جمعه کې سفر کې او کله پنده کې او کما خان کې او په ټولنو کې نو د جامع مسجد جدا ثواب دی ٹھیک شو او دا دغه جدا ثواب دی د خپل محلي رجوع سره کې البته یو خبره ده چې یو جمعه تدې لپاره سفر کې چې هغه کې درس د علم کېږي نو بیا کولی شي هغه سفر د جمعه لپاره نه څه لپاره شو درس لپاره تفسیر دی حدیث او درس
یا په هغه کې یو عالم راغلی تقریر پکې کوي یا یو عالم په هغه کې بیان کوي نو ستا مقصد د جمعه تر دنیا خلک د پیښور یو ځای بل ځای نه راځي نو هغې په دې خیال نه راځي چې دې جومات ثواب د نورو جوماتونو نه زیات دی هغې بیان نه راځي نو هلته به نیت د جومات نه کوي شد الرحال للمسجد ممنوع دی ځکه د ټول یو برابر دی هغه څه دپاره دی الله هغه د بیان او د درس او تعلم او تعلیم دپاره راځي نو دا تعلم او تعلیم سفر خو جایز دی دا یو خبره مې دې چې درته وکړه ها نو د دې درې واړو جوماتونو ثواب کې فرق دی له جومات تللی شي او بل له باندې دی او که ته چې مسجد قباء ثواب هم زیات دی ځکه د هغې ثواب د عمرې برابر اوس په راشي دی نو جواب دا دی چې مسجد الرسول ته لاړې نو مسجد قباء ته څوک بیا ځان له سفر نه کوي مسجد نبوي ته لاړې نږدې له بیا ځان له سفر ورته نه کوي ها اوس مولانا صاحب ځان کوي کا دې زمانه کې ډېر خلک د مسجد لپاره سفر اسلام آباد ته ځم او دغه ته به ورشو شافعي صاحب مسجد لاهور ته ځم شاهي مسجد ته دا ګناه شو ولې ثوابونه به او نن سبا خو دغه جوماتونه د سیل ذریعه ګرځېدلې ده او د ګناه ذریعه ګرځېدلې ما مخکې تللی وم خپل کار مې د شافعي صاحب مسجد سره خواست نو مزور ته راځئ نن به دې جومات دا نه جومات په نیت تللی مون په جومات کې یاره ته یقین کوه چې دومره ښځې بربنډې ښځې بې روپټو ښځې بې بورخو ښځې تنګو کمیسونو تنګو پرتوګونو کې ښځې پتلونونو کې جینکې ماشومان پوټیني او دا صاحب په دا جومات کې ګرځي او د سیاحت یو مرکز دی او تصویرونه وباسي او ویډیو کوي بلکې یو ځای کې مې مونځ کوو یو کس ماته دې باندې مونځ نه کوو پرې مسلمان پرې قالب نه ولې په ماشومان کې متیازه کړي دا حال شاهي مسجد د تاسو واسه نه حیران بشي ټول جنکه ورځي یو پلر سره ودرېږي دا تصویرونه وباسي بل سره ودرېږي دا کان جنکه کې تصویرونه وباسي دا جمعه تیرې جوړ شي پابندي راغول پکار څه د سیزنانو څه ضرورت جمعه نشي دا زموږ حکومت راغی کنه د دې خدای الله په ګورونو او باسم او په ګورونو مو زه به دا پابندي راغلی په تدریج بدل نه پدې پرتو درانه چې څه به دی په اډر بجاري په خدای بدل نه پد بدلون نه دا خدای بدل نه پدې کما خدای په پدې ودی لا نو بس دغه ته ورځو سمندر دریا د کبان بورخو کې بغیر څنګه جامې بناچې غټ جامې باچې پړونه کې بغیر دې درته باندې شو په ځان یو کړی په پیسې کې دا څه نو دا جمعهونه نن سبا د تفریح او د سیل درای ها اوس مولانا صاحب دې کې ما خبره کړې نه یو ځلې بیا درته چې حافظ ابن تیمیه رحمه الله د دې استدلال کوي اسوي هغه وایي زیارت القبور د سفر کوي دینه معلومه ولې دغه حسن راغلي د جمعهتونو ته معلومیږي دا چې د جمعهتونو نه بل جمعه ته بل شي ته سفر کوي هلکه فتدا التعميم کې لا تشد الرحال الى موضع ما الا الى ثلاثه مساجد الى موضع ما الا الى ثلاثه مساجد چې درو ته سفر کې بل یو ځای سبب نه کې نو دې کې خوري اسپار دې بناکل سفر د جهاد سفر سکے از ام پکې را دا تحسر په نسبت د ټولو امکنو اخلي جهاد سفر تجارت سفر وشو زیارت د والدینو سفر دریشو دا تعلیم او تعلم سفر ضرور شو د دعوت ال الله سفر پنځه شو اثر سکے هغه ثابت دي کته چې حصر پر نسبت ټول ازمنه او امکنه کوي نو بیا څه تعلیم تعلم د لپاره سفر دعوت ال الله د لپاره سفر جهاد د لپاره سفر مور پلار د ملاقات د لپاره سفر د عالم د ملاقات د لپاره سفر زیارت الاخوان د لپاره ملاقات د سفر د صله رحمه والا د ملاقات د لپاره سفر دې سره وسه دا څه مکوا دا څه وکړه دا حصر په نسبت سره نور مساجد او ته دا تحد شد الرحال الى موضع ما ملغوا
مستثنى مفرغه لا تشد الرحال الى مسجد الا الى 3 مساجد. دا حصر په نسبت د مطلق امکنه او نه چا دی د جمعتونو چې بل جمعتونو کې فرق نشته په ثواب کې کې فرق دی. نو دا معنا شو ها زو سر پسې شه ما دې سړي په مدینه منوره کې ما ته د زیارت القبور ذکر راغی د نبی علیہ السلام او ما چې د پیغمبر علیہ السلام د زیارت القبور خوري اجر او ثواب دا ممنوع دا حدیث. نو ما په یو دا اعتراض وکړ چې نو ما ورته وی ګوره دا دومره خلک را روان دي دا د جمعه ثواب لري دا جمعه ثواب لري د مسجد نبوي دا زیارت القبور طبعا د نبی علیہ السلام د جمعه ثواب لري. ما وی ښه د جمعه څومره ثواب هغه زر وی ښه د کې دوه روایت دي چې د مسجد نبوي ثواب په نسبت د نور مساجد یو پر زر دی او یو کې یو په 50 سره دی او دا 50 زر والا روایت ضعیف دی دا زر والا مضبوط دی. اما د مسجد نبوي ثواب څومره دی یو پر زر او د مکه مکرمه ثواب په څو دی یو پلا. نو مې څو پاگل دي چې هغه یو پلا پرې دی او ضرور راځي مجنون انا د لیوانه هغه یو لک ولا ثواب پرې ته مودل تر د ټول ته څومره را روان دي د رسول الله مبارک د ملاقات په غرض را روان ته پوسو کچان ومن سبق اجماع د پدې خبره ما راو المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. نن خو بده اجماع ده چاره تاسو کې مدینه ته دم سره پاره ده خدا به ته یو بنو چې غزل او ثواب لګ سبا وي ملاقات زیارت نو خو اجماع ده خبره خلاصه ده لا 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 سبا اجماع داخله کې راځي نو د جمعه ته پاره د ثواب الجماعه نو ما ته ثواب ته یو پزر دی انت یو پلک دی د پاتې چې یو پلک پرې د موزر نه راځي یت مې دی چې د رسول الله مبارک ملاقات دا نو سره مې نیت شو چې د ثواب د مسجد نبوي ابو بکر تاسو په یوه په خبر یو ګونه میدان وختره ته وي چې د نبی رسول الله مبارک لنن سبا ملاقات دل دا یو ګونه نن سبا اجماع د علماء دا اجماع د عوام د ټول دنیا د خلکو اجماع ده. نو که څوک دا خبرې کوي چې د رسول الله مبارک ملاقات له مزه دا مخالف اجماع دی او اجماع د مسلمانانو ده او اجماع حجت دی په حجج د شرع کې او رسول الله مبارک خپل فرمایي لا استمع امتي على الضلاله ان امت پر متفق دي او رسول الله مبارک خپل وایي چې ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله د قرنګ مناسب تقلید د ائمه اربعه دا غوړي په اجماع ثابت دي. شرذمه قليله دا وی مخالفت د اجماع لپاره مضر نه دي. شرذمه قليله په شپږ کسان چینچی والا دا وی دا هر وخت کې د اجماع مخالفین شته. د اجماع د امت دا مطلب نه چې هر فرد د امت په دې متفق دي. تاسو ګورئ علامه قاسمی بدایي دي چې هر فرد د امت په اتفاق ضروری نه دی. بعد یو شرذمه او طائفه قلیله که مخالفی دا اجماع ته اذن راځي. هغه زموږ اصول کې ولا موجود دي. نو حاصل دا دی چې د شرذمه قلیله ورشاو غنن سبا د عربو ټول خلک مقلدین دي اکثریت څوک د احمد ابن حنبل دي او څوک شوافی او د افریقای خلک ټول موالک دي او زموږ د بلاد خلک اکثریت څه شي دي دا احناف دي من حيث التقليد یادو او شرذمه قلیله ټول صوبې خیبر پختونخوا کې دا ټول یو ځای کې نو په چینچی کې راځي وایي په خبره ٹھیک ده. زموږ په سعودي عرب کې محکمه تعلیم کې قبضه د غیر مقلدینو ده. محکمه تعلیم کې قبضه د غیر مقلدینو ده. نو الته کې سر مر خیر علی خیر اوس موسم پیغه پوي شي وي نو وی دې روزونه دې کړي تاسو ته پته نشته. اوس مخکې ورځ کې په جده کې یو کانفرنس شوی په جده کې ستاسو د میډیا راغلي په جده کې او په هغه کې د حضرت یو وخت داسې کې د امام ابو حنیفه نوم چې په حرمینو کې نشو اخیستی چې به نوم اخیسته بس مصیبت نیوه به جیل کې واچو. اوس په جده کې کانفرنس شوی دی او د هغې د علماو چې کوم مشر دی د کمیټې هغه پکې تقریر کړی دی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صفتونه کړي دي. او امام حرم مکی دا ډاکټر چې دی دا اوس د مکې مکرمه امام چې دی دا ډاکټر سنو مې دی ډاکټر یې په دیوبند کې تقریر کړی. تا په دې دغه شته د سوشل میډیا باندې شایع شوی په دیوبند کې تقریر کړی او ما په خپل بذات خود په دا غوږونو باندې
په دا غوږونو باندې په مدینه منوره کې اورېدلی دی دا مشر عالم اوس دا یو ډېر خشت اواز لري په مدینه منوره کې یو ښکلی ښکاري دی عالم دی مقرر دی ساجبه نومې دی یو شپږ اووه کاله شو چې برتي شوی دی بندربري دا مکه کې دی دا هلته دی په مدینه کې دی مشهور دی ډېر ښکلی شاعر دی او په خطبه کې ډېر مزیدار شعرونه هم وایي په دې فیسبوک شته خو ما په خپل اورېدلی په جمعه کې ناست وم چې هغه د ائمو اربعو صفت کوه چې یقین وکړه ولې بخاري مخکې ناست دی نو لاول یې صفت دا دوی مخامخ مخکې نه شو کولی د امام احمد ابن حنبل صفت یې وکړه د شافعي صفت یې وکړه د مالک صفت یې وکړه او د امام ابو حنیفه نوم چې اخېسته نو الامام الاعظم نوم یې ورته راواخېست الامام الاعظم ابو حنیفه نعمان بن ثابت دی او ډېر سخت تنقید یې وکړه چې وایي تاسو د ائمو بد به نه وایئ وایي ډېر زیات خیر امت ته رسولی او د دې دغه هم راغلی دی بیان راغلی دا مشهور امام سره دا ښکلی اواز دی عبدالرحمن سدیس دغه تقریر تاسو وګورئ په دې سوشل میډیا شته دا ما ته چا راغونډ کړي په موبایل کې دا ټولې راغونډ کړي دا واوره ما واورېدل ما سره په دغه کې موجود دی شي کې اوس هم غالبا نه اوس هغه شی ته روک شوی دی کې هغه ته ورته وایي پټې دی میموري کاکا را روک شو ما له چا په مدینه منوره کې راکړی هغې کې دا ټول تقریرونه ما واورېدل عبدالرحمن سدیس تقریر کړی او ډېر سخت الفاظ یې ویلي دي چې څوک دې اصحاب د ائمو اربعو پسې خبرې کوي هغې پکې اسحاق هم شمېرلی دی چې ائمو اربعو پسې څوک هم خبرې کوي نو دا دغه دی فاسق دی دا دوان دی دا مبتل دی تاسو پوه شئ په خبره ما ویل د خلک حقیقت ته وپېژنې وروستو ښه دی خو خیر ده وروستو ښه دی پروا نشته خیر وروستو ښه دی خو چې سړی وایي چې سړی را پورو تختی که نه او شل کاله پسند پیدا شي دا وایي فروق نه دی حساب نو خیر دی وروستو ښه دی خو ښه دی دا ورپسې شه مولانا دا مې دې پورې ورته وي بعد جبلیات هغې لکه د پیغمبر مبارک هغه حدیث پکې ضعیف دی پلان کې حدیث ټیک ته بعضې حدیث بنزار قبري وجبت له شفاعتي الى غیر ذلك او من حج فلم يزورني فقد جفاني الى غیر ذلك زه منم چې بعضې روایت پکې ضعیف دي خو مولانا دا ګورې انور شاه کشمیري لیکلي دي چې که حدیث ضعیف سره تعامل د امت ملګری شو بس دا حجت دی امت تعامل دی ورسره ملګری شوی دی ورسره خبره خلاصه ده دې کې څه پاتې دي تعامل د امت سره ملګری شوی او ته نه ګورې ډېر احادیث ضعیفه په ترمذي کې ته ولرې چې دا حدیث ضعیف دی به یقول فلان به یقول فلان به یقول فلان نو متقي حدیث ضعیف په دیوال مغرو دوا او دې کې تفصیل حصر حقیقي کې او په نسبت د ټولو امکانات کې بل اصل د پاتې کېږي ورپسې شه هذا الفانا هم هذا 500 والا ثابت دی یو راوی کو پر کمزور شتا او فضایل کې بیا کافی دی شابه كان يصلي من الضحى الى يوم يقول بما كان يوكل يقصرها وعن ويقول بذلك فذلك كان مثلا يوم ياتي من الفقراء فانه كان ياتي كل صباح خالق ورزقه وبا غزين ها والبطيش كان يقول بذلك حتى يصلي امر مده تكيوكم وكان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو عنه ومن ينقل وكان يقول انما اصلح من الامر يتنوى او احد الصلاه اي ساعه من الليل او النهار طلوع او غروب ته مستثنا کړ او بل روایت کې د نفل استثناء د نور او قاسم راغلي ده زوالم دې پکې او ورپسې بعد الفجر او بعد العصر من متواتر روایات دي وبه قال حدثنا مصدر بن اسماعيل قال حدثنا ابو العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء كل سنه ماشي وراكب وكان الله وما يفعله ربي في مسجد قباء راكب وماشيا وبه قال حدثنا مصدر قال حدثنا يحيى وبه قال حدثني عن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء راكب وماشيا كان ابن قال حدثنا وبه دو ركعات ثواب ترمذي کې براشي عمره برابر من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كاجر عمرته
عمرې برابر ثواب دی. ها وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا جماعة بن أبي بكر عن عباد بن سليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن يتكي وبين قوم فريق وكم من يوم الجنة. وفي قال حدثنا مسدد عن يحيى عن رجل قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن حفص بن عبد أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن يتكي وبين فريق وكم من يوم الجنة. یا خو روضه من ریاض الجنت دا چې دا ټوټه خدای د جنت نه راوړي جنت نه راوړي او د قیامت پر ورځ به خدای جنت ته واپس یوسي. دیو جنت نو بعض علما لیکي چې په دې ټوټه کې کېنه او دعا کوي نو ته و چې خدایا په دنیا کې د جنت ټوټه تناوسته او په آخرت کې د جنت ټوټه نصیب کړي ور یو داشو. او یادا چې دا د جنت ټوټه په دې نسبت ده چې د دې عبادت دا د جنت د حصول ذریعہ ده. او یادا چې جنت کې انسان جسمانی تور سیرابیږي مړیږي او دلته د رسول الله مبارک نه روحاني تور او کوم اوس سیرابیږي نو موږ بل واسطه روحاني درجه سیرابي لکه دا بوقاتی رسول الله مبارک بیانونه تقریرونه احادیث درسونه کوي صحابه بالذات سیراب شو او موږ بالواسطه بسم الله الرحمن الرحيم باب استعانة النبي في الصلاة إذا كان یا منبر ولدی بحب الله د قیامت پر دروازه حول کوثر کی یو معنا دا شو. یا منبر علی حوض د دې منبر په احادیث اوریدو عمل سبب د حوض کوثر دی. یو مقدرې خبره کوا چې د دې منبر نه صحابه بالذات او موږ بالواسطه سیراب کیو او د حوض کوثر نه موږ ال روحاني د دې نه بالروحاني سیراب هغه نه جسمانی سیراب دی. شابه اوس څه خبره مولانا سبزان کوي کا عمل کثیر په منځ کې مفسد د صلات دی. عمل کثیر په منځ کې مفسد د صلات دی او عمل قلیل دا جائز دی او مکروه تنزیه. عمل کثیر څه تا علي عمل کثیر زمون فقها دا ذکر دي چې په دوه لاس یو عمل وکړي ورې عمل دی ښه کدوه لاسونه اسی پورته کړل دا عمل نه دی په دې منځ پاتې کیږي. یو انسان دی او یو ناګهاني غرض وشي د لاس تړلی وي او د فورن داسې شي انسان دی په دې مونږ نه پاتې دی. عمل ښه دوه لاسونو چتاول دا خو ثابت دي او د خپلېدل کې دي ثابت او دا ثابت دي نو دواړه لاسونه هسې پورته کول نه ګورئ. سبا ته وروسته راشي او تېر شوی دی یا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې مونځ کوو نبي علیه السلام ورباندې راغی او هغه رستو کېده او دوی چې مه رستو کېږه خوشحاله شو خوشحاله یې دوه لاسونه پورته کړل نو دواړه لاسونه مطلق پورته کول نه عمل دا تفصیل دی الله. دویم څه شی دی په یو لاس درې ځله متواتر عمل یو لاس عمل وکړو دا مفسد نه دی مکروه تنزیهي دی خو مفسد نه دی او چې متواتر وکړي درې کرتا نو دا بیا مفسد شو. او که غیر متواتر نو بیا مفسد نه دی. دا رنګ ثلاث خطوات متواتر یا زمون بعض فقها فقط د دریو صفوف وتلل دا خو وسعت دی. ثلاث خطوات متواتر دا عمل کثیر دی او د دریو نه کم عمل قلیل او یا دا چې ثلاث خطوات غیر متواتری هم قلیل. سو کوئی د صف نه زیات بهر کېدل دومره صفه مزل وکړي که په دوه قدمونو وي چې د صف نه وځي صف پیژنې کوي دا کثیر او که د دې نه کمي دا قلیل. مولانا صاحب ښکلې خبره چې کومه ابن عابدین شاملي کړې او صاحب د بحر مو لیکلې ده ډېره مزېداره ده هغه ویلي کړې ده مستلا به اعتبار بس په داسې امورو کې عموما دی د مستلا به اعتبار څه مطلب شو دا سوچ وکړه چې زه د حرکات ما کوم وکړل که دلته د ما په دې یو سړی ولاړ وي او دا حرکات هغه کړی وي او ما ورته د لرې ځای نه کتل نو ما به پې ګمان د دې کوو چې دی په مانځه ولاړ دی بخاري ته ولاړ دی نو ما پې دا ګمان کوو چې مړه دا خو په مانځه ولاړ دی خیر دی په مونځ کې دا کار کېږي نو دا بیا عمل قلیل شو. او که ما پې دا ګمان کوو چې زما په دې بل سړی ولاړ وي ما ورته کتل چې نه روز دا خو د مانځه عمل نه دی دا ترتوس خو په مونځ کې نه کوي دا خارج د صلات دی دا عمل کثیر ٹھیک شو ماما یا بل ته ویل ته دلته ولاړې د عمل دی وکړه دا سوچ وکړه چې بل سړی لرې ولاړې په ما بس ګمان کوي
چې آیا دې په مانځه کې دی او که په غیر الصلات کې کومه مې دا ګمان وکړ چې دا په مانځه ولا د لږ تشکیل خلک مانځه کې دی دا خلیل شو او کنه په مې دا ګمان دی چې دې د مانځه نه بعد دا کار خو مانځه کې څوک نه کوي نو کثیر شو بس نو څه ضبط ولا نشته غیر مبتلا به الاتباع استعانة اليد في الصلاة وإذا كان من أمر الصلاة امر د صلات نه لکه پاسې او لاسو لګي یا ګونډې دی خوږي کې نه او لاسو لګي نو په دوار دی مولا بول پروا نشته دا منظر امر نه په عمل دی په دوار لاسو نو پروا نشته پاسې نشي پاسې دی په دوار لاسو نظام چاته کې نه نشي کې ناشته په دوار لاسو نظام کې نه پروا نشته وقال يستعين الرجل بالصلاة من جسده بما شاء بل سرين د امداد او فمنظر پر کې من جسده لو تخبرنا بما شاء فهذه طريقة إخوه حلق الذي كينا مهرباني وكمال الدمتني سپاح حوامي صحابه خلید زیاد شوق و قیام سره کړ ورته نه چې صحابي رسول الله کړو او چې ذکر انا چې ګور تاسو وخت په لاس سموس پکار دي چې کینا راته ما وجود لګني سم یو ګټه نشم کینا ستې دي دا خان څخه غلام درولې وذعاب اسحاق قلم وترو في الصلاه کې حاضره او به پوښتنه کړه په یو لاس عمل قلیل نو مکروه تنزیه خو دې خشوع حضور لپاره مفوت دي نو مصبر فاصله دي ووضع علي كفه على رسله الايسر فيجي به ذلك كف بالتكيل فبيجي الشيء باندې ولګید نو دا په پروا نشته الا ان يحك جلدا او يصلح صوبا ګور خو دې کې مونږ ته دا الا ان يحك صوبا چې درې ځله یو متواتر وکړي یہ جلدا یا صوبت اصلاح کې او درې ځله متواتر په یو لاس وکړي یا په دوړو لاسونو باندې وکړي نو دا بیا خبره نه ده بعد وخت انسان دا شاته لمن وهي یو لاس تیر په دوړو نه کوي یا په یو لاس درې ځله چک ورکول دا خبره نه ده او پسې شي او کله چې دا توبه باندې وکړي راوړل شي انسان دې معقد وګرځي په یو لاس عمل کوي او بلا ته هغه مختلف والمخ في لا شيء لا بيجي ولا خلاص او كان اصلا يو لا سنه كل شكل شيء يو لا فرق ورقوا اصلا جل شاطر في مختلف ولا بشلا تقول ما تجي ولا غير الاخلاق أنه بات عندما يوسف من المؤمنين رضي الله عنه وهو يقال سلطان أخرجه على عبد الوتاب الثالث وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن مخلص منها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتصل أوقاته كثير وأمره كثير ثم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس فمسح مع وجهه يديه ثم بلغ عن بلغ وحياة فوات رسولة أن يلقي من الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم شبه المقام إلى سلم وعلى سلم وقال لا تعمل وضوء وصمت عليه صلى الله عليه وسلم يولا سيكيف وتردما وأخذ بأذن يفصلها ضعف يولا عمل دي يفصلها مجي أو ده مكروه بختمه جائز شبهه بس كلام وتاريخ تفصيل ما ترمذي के बोलोगे पूरा तफसील क्या दलील है زمون पर مطلقاً كلام مفسد الصلاه فعمدا بخطا के लिए اصلاح الصلاه नहीं كذا احياء النفس ويجي او د نور ائمه متعلق میں ذکر کړی دي په ضرورت نشته چې دوباره وي شابه دا یو فرض دلیل حدیث ضروري دی تو بلا اصلاح الصلاه دا جائز دی ٹھیک ده خبره او څوک سوي څوک وایي چې دا دغه لپاره دی دا نافي کلام دی رسول الله مبارک نافي او څوک وایي دا کلام د من جهل احمد عن الحكم دی هغه دغه حکم نه غافلو هغه ویلي موږ کې قصر راغلی او موږ وایو چې دا کلام موږ باندې چې شوی دی خدا منسوخ دی دا کله نه په بدل کې شي شوی دی دا د دې نه کوم روایت برام شو تیر شوی دی دې وایي چې د کلام منع شوی دی او زید ابن ارقم دی هغه منع شوی دی کور الله قانتین ودا په مکه کې نازل دی دغه کلام دا غي نه پس شوی ذات مستثنا دی موږ وایو دا زید ابن ارقم نقل کړي دا د هجرت مخکې مدینه منوره مکه مکرمه د تللو ثابت دی
یا غوی نزلت قوم لله قانتين هغه د مدینه متعلق خبره کوي ها قال صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا وقال ما جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم لقد لم يرد علينا وما عبد كلام ان في الصلاه شغلا خبر وفيه قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا اسحاق بن منصور او دا سیمتی والا دی په منځ کې سفر شروع دلته ولا انت بلاش الکه چې راځي نو هغه سب کې چې بل ځای پورجوي نه انت بلاش هم میدان نه روان دي نو چې الته پورجوي نه الته یقین کو دمر مظلم دوی کوي په منځ کې لکه دې نه هغه دی والا لکه الته په مکه مدینه کې چې کله بعضي وخت خلک میاست تكون خالی وي نو بیا امام اعلان وکړ ته الصفوف وکړه خلق ولال چې خدای یو قد دوه قد زینا تکبیر تحریمین فقط خالقی کی خلق مخکې دا روان دي او دا سمنا مولانا ته دې روان شي هغه د کې زه ولې وته نو د تحویل د قبله سره بدل تلل شي سینا او غوړې ته دې نه تمام بالکل نو نه دوه پټو کې جوړې کړې په مانځ کې په دوه لاسونو ګرمال د قصه حمد الله راوړ په دوه لاسونو خدا په خدا په کې چې په لاسه کې لکه دا تاسو څو حج لګل ته پوسټ عمره راځي ته پوسټ موبایل براوه موبایل دې په راشي ځل براوه بیا وبال او کله چې وګوري انا په صلاه یا ودبي ود او قرار بخي غرار بخي غرار او چې اقامت شروع شي او بس زه حیران نه په ګرځېدو مصفاصل نه په پوزو سونو فاسي دي نه په موبایل په خبرو فاسي دي نه په هغه فاسي دي او نه په دغه فاسي دي چې څه وته وي دي په خو دا نه څنګه دي یو څه چې لري له توجه ورکړي چې سپېره دي او بچنه دا بل څه دی چې مخکې سات روان دي کنه مخکې سات او دې پکې وي دا د اشاره ده حقیقت ګوره مبالغه بلکې بعضې د مټه ونیسي نن به راکاږي او شاته به څه مخکې ده موږ د احناف الحمدلله حتی مقلدین ټول داسې دا چې څوک کوي دا مجموعي والا مخکې إن كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكوى أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا پورا دیر ابن القم روایت كنا معلومیږي دا چې د بیض الیدین هغه منسوخ دی دی وینا هغه د دینه پس شوی دی هغه اوصف خاص دي نو موږ زید ابن القم په مدینه منوره صحابي دي انصاری د خپل مکه مکرمه د رستم نه ثابت دي د خلوصو کته دې رستو ته دې دا هجرت نبی رسول الله نصر په حدیبیه وغیرہ کې ویل شي شابه وفي قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حاتم عن ابيه عن سعد بن كعب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في عبد بن عمرو بن عوف وحانت الصلاه فجاء الى من ابا بكر فقال حدث النبي صلى الله عليه وسلم فاوفى الناس قال ما وجدت فاقام الى الصلاه فقدم ابو بكر فصلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يجد الصف يشكها شقا حتى قام بالصف الاول واخذ الناس بالتسبيح فقال سهل هذا ذكر التسبيح مفسد نشو بیا ولا راځي چې بیا ما کوي دا په یو لاس تقول کې دا څنګه نه یو لاس وكان ابو بكر رضي الله عنه يتسلل في الصلاه فلما اكثر وحدث الى النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فاشار اليه مكانك فرفع ابو بكر يديه فحمد الله تعالى فقال وراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن سمع قول النبي في الصلاه على ذلك وما يحسبه لا يعلمه وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو عبد الله دې حدیث کې خطبه مناسبت راغله ذکر سری من التسبيح والحمد في الصلاه للرجال دې کې نشته او دا حدیث بل ځای کې را روان دي تیر شوی دی چې نبی رسول الله په مانځنه پس دی وی تاسو ولې تسبیح کاو انما التسبيح للنساء والتسبيح للرجال من سمع قوما یا په مانځ کې سلام واچي او مواجهه پکې نه وهو لا يعلم او چې په چا سلام اچي پیژنین نه دا جایز دی
لکه مو السلام علی عباد الله الصالحین مواجهه پکشتا او پیجنم نه چې عباد الله الصالحین څوک او کوم مواجهه وا لکه السلام علیک خطاب مفاسد شو پیجنم کې دا پلان کې سلام پیجو بیا مفاسد دی ها انا دیوالنا نبی بما رضي الله عنه ان صلاه لنا كل تحيه الصلاه والسلام على السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على الله لا موي شابتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله اقول على عباد الله الصالحين وشفي لا مخاطبه جاءت نشتا ونسخات قوم بتمالوبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن كل ذلك ذلك فقد سلمتم على كل عبد او هر څه تقریبا واچو جبريل ميكائيل ټول تاج عباد الله الصالحين کړه الملك وكاس مان شابه باب تسبيح للنساء وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن إكرام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبيح للنساء وتسبيح للرجال شابه وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكان سفيان عن أبي حسن عن سعد بن أبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن تسبيح للرجال وتسبيح للنساء رغم أن رجع صحوات صلاته وتحدث بعض وقت يوصل رستشي ضرورت توجه امانځه ولار دی او نه غانه چادر ته کې څه ګند را پدراو ورځه دا سجده خو پاره نشم لګولې رسته بشه یو قدم پروا نشته یا بعض وخت کې یو ځای کې دا ولار یا بل مثال بندر کوم دوه کته مانځه کې ولار دی یو امر نازل شو درې کسره دی به یو دوه قدم رسته شي پروا نشته یا درې څلو قدم رسته کې دي چې غیر متوازی لږ وقفه وکړي کوي یا څه مسله بل په خشوا ادا چې اصلي نه شروع ستو کېږي ا مقتدیات دې کې مونږ ولاړو او درې باغ نو امام دې مخکش امام دې او قدم باندې غیر قدمونه والی مخکش نو یو امر عارض په مانځ کې نازل شو او دا غي د وجنه تقدم او تاخر کې دې کې د ټولو ائمه اربعه اتفاق دي را جایز دي خدای عمل قلیل او کثیر فرق پکې راولا شابته او دا هغه حدیث دی چې کوم د پیغمبر مبارک دا منبر د باندې بیا دي چلي خوتا په منبر مسکا نو رجعل قهقرا وغير الفاظ پکشتا ها ومن قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يوسف بن زهير قال يحسب من ان المسلم بينهم في القلب والسر وهو في القلب ففتحهم ما كان هذه في الاخبار عليه السلام قد كشفت ستر حجه عائشه ذي وتنظره ورا نظر بموقع العين جائز دي وهم صفوف فتبسم يضحك فنكس ابو بكر على عقبيه هغه د نبی اسلام راځي هغه خط ځان راځه او سب کې ځان ځایول شي ولیک خلق لګ لګ اوله کېږي په کلی دی او د ګمانو چې نبی اسلام یرید ان يخرج الى الصلاه او قصدكم مسلمانان ان يفتتنوا مسلمانان څه فتنه ده چې اوس به ورمن د نبی اسلام کوی چې دې مفتون کېږي ما به د مټه نيسي منبر دي خرابي فرحان بالنبي دې خوشاله ان راوه فاشار بيده ان تم ثم دخل الحجره توافق سترا ذلك يوم قدم ابو بكر الشوشي مستدل فاطمه يا خپل ځای لا ورغی وتوفي ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم ظهر الوفاه شو مور دي قبلي او تعتوي ما راشه بچي او تپ منځه ولا رسوکا نو په چرته د مور ضرورت شدیده ده نو بیا موږ دې پرې دوباره او کدا دا ساده صلات د مور د خبرو سره تصادم نه جوړي لکه ته پوه شئ چې زما د مور دا مطلب نه دی چې دی وخت راشه خیر دې مونږ دې پوره کې اختصار وکړه بیا رسته ورشه او کدا سیوا چې مور ته اله بچي رامنډه کچا بکټ نه پریوزا دا اله بچي ما ته دا عذر دی خیر دې مونږ دې پرې دا او درې حدیث نو معلومه شي حالات تصوره ور ډیرو زیدو کې د مو فقها چې وای رeda مبتلا به له اعتبار لیکن رeda مبتلا به له اعتبار وګوره کستا د مونږ د مور لري سره تصادم جوړي پرېږي تصادم نه جوړي دا کار رسول کېږي شي ضرورت نشته رسول ورشه لا طاعه لمخلوق في معصيه خالق ضرورت وسيله وقال حدثني جعفر بن ابي عن جعفر بن مرتضى قال له رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امراه ابن هذا الدين من الولايه امور تعالی کو تعظیم صومعکو عبادت خانه کې د خټو لټو کوټه وا یا جوړه درته سوچو چې اللهم امي وصلاتي یا به مور د مور په یا به موږ کو مور په
هغه بیا وایي هغه وتکتل چې په مانځه ولاړ دی یا جوړه اللهم امي وصلاتي دا شیخ الاسلام کله نیک سره ونا کوي مور له ورسره پخته نه فدي مختصره کا اول لا وما توجد موسيقى شروط او تبياو يا جريج اللهم امي امي وصلاتي الله مور فبشوا لا يموت جريج من مشي حتى ينظر في وجوه المياميس اذا بد عمل اخذ المخلوق التوجه مراتب هذا الاسوائي ده جو نیک سړی د بدعمل اخذ مخته ولدا څه شي ده اسوائي نه خوري دی وكان تقدير اطلب الصومعين الذي يعيش في ګړي چې لري سره معنا چاولم شو چې ورته د شیخ الاسلام سره دینا وکړه د ځانه کانو خلق مخالفین پښتکه نو هغه دې دلواله د زاوله څه دی خېو د عبادت کوم خطا سره دینا وی شرط نو هغه چې یو شپون کی سره دینا او بچی ته پیدا شو نو خلکو یې ته واده شوی نه دا بچی له کوم دینا دی ودا دا غزبر بچی ورته نه دروغ وي نو خلک ټول راغون شو پیراله او دیون بابا خاطر دل تدبیر کار جونګلا جوړه کړل دا مو شپون کې نو ترې دلته شیشه راځي هغه ته ډېر دا موږ جوړه خپل دل تر راځي ګډ چې له ترې تدبیر پاره دی هغه یو دا وی او جونګلا ولا روانه کړل هغه چې وایي د ماشوم نه تاسو کې د ماشوم نو ماشوم را او خلک یې خبر خو مونږ چې ماشوم دی ماشوم خبرې کوي چې مثال ته وته کې چې ماشوم را او یا بابوس من ابوکا پلار د شوق ته پلان کې راي د خلکو فيش نبي وي خمن دلو دا صومعه واپس جوړو او د سرو درو جوړو دینه به زخه جوړه کېږي دا د مور خیره او قبول شي ولی لکه دی وخت د مور سخت ضرورت مور قتل چې په مانځه ولا دی او بیا ځوان منظم نفلی نو مور لا ورشه مونږ دې بیا کې لو سرپسیش ما هذه التي تزعم أن ولدها لغا قبل لها خلق وجه بچي زمان نورا واستل دې کې اختصاص یا بابوس دې په جره کې رضی راځي هغه ماشوم چې د پیر بابوس پرګرانه کې مانا دوکا پیرا یو لرا شابته په یو لاس او په دوه لاس مکاو په دوه کې یو ځل خیر دې درې ځله مکاو وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال حدثني واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل يصلي صلاه حيث ينزل قال ان كنت فاعلا فواحدا فامرت لا بد فاعل لا بد ترغيب بعد من الذكر لي شابته رمضان التوحيد القرآني للسجود وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابن قال حدثنا رجل قال عن بكر بن عبد الله عن النبي رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلة الحي في ذلك سمع احدنا ائمه ورسول من الارض فتتكلم خير بالله يوم ولكن فرواتنا فهو يجوز من العمل في الصلاة أو فيولى خير شفقة وإن حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا مالك بن عبد الله عن حدثنا عائشة رضي الله عنها قال كنت أرسل في الصلاة التي النبي صلى الله عليه وسلم ومن فإن أسجد نفسه فأقام في ذلك. إذا معلومة شو؟ إذا يولى أسباب عمل قليل أو مستمر إلا نواقض النبي. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا شباب قال حدثنا شباب محمد بن جابر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم فقال ان شيخنا على الطريق فسد علي ليمضى عمله وقع من رمضان قتل يا نفسي يا تشوف نو قادر كمال الله جنا فذعت ودي كما ورقلا دې مناسبت سبب یو لاس ته تجاري ده ولا اوقاف له چې موږ سمو وې تا یو ستنې د جمعه حتى تصبحوا فتنظروا إليه نو کدا سره دې کول به موږ ساتي دی دا او په دوه ورځو کې هغه ونکړل اته یو کدا غوې نکړل او دا ټوګي ورکړه تاسو نظر وکړئ او دا تاسو قول سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرد الله خاسئا ذليل لا يفسق ولكن ما خلق ما تسلط په جنات راته او دا تسلط د چا په جنات سليمان عليه السلام هغه دا دعا کړې ده دا دعا کې به نقصان راځي ها ये वापस नोट
مفتي صاحب چې دې خلکو ولې موږ نه کوي مفتي فرید صاحب هغه بات چې د انسان نه خارجېږي او بوی نه کوو نو داسې نه ماتېږي جرابو ماته کې خدای وایي دې ژبې کې خو پسې بلکل چې ونه کوي چې په جرابو ماته کوي او تاسو خو ما مخکې ویلو چې د جرابو د مخکې رواج ضعیف دی بیت المقدس کا کتنا درجہ ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ رائیول شریف کا درجہ بڑا ہے رائیول شریف نا خروج فی سبیل اللہ خروج فی سبیل اللہ یو کم پندوس کروڑا دے اگر کہ دعوت اللہ لذیذ کہ تاسو اجرت ہے سفر بھی تعلیم لے جو پکیدار ہے علامہ حاجی پر حرمانی کی یزید بابل کفر فراؤ بالکل دا شکلی وی دیر علماء دا شکلی دا جوڑی دا خود آچا خپل رای دا خپل اتفارو دی دا مفتی سلیمان صاحب والدہ وفات شوی دا و علمون دا شاگرد واقعی دا غریب کیس شروع دعوتو کے اللہ مغفرت رسید اللهم اغفر لها ورحمها ولا تعذبها ونقها من الذنوب وانك الصواب الابيض من الذنب اللهم اغفر خطاياها بالماء والثلج والبرد وباعد بينها وبين خطاياها كما بعثت بين المسجد والمغرب اللهم اكرم نزله وبرد مضجعه ووسع مدخله الله تعالی في سوال الله صبر ورکړه د لوی بیماری او د لوی تکلیفات او اجر په آخرت کې نصیب برحمتك او بعض خلک د دیني ته نه داسې مکوه شاسته بوله شیخ الاسلام تفردات رشتہ نماز میں ٹوپی گر جائے تو کیا بالکل پہ اولاد داشتے یزید متعلق بس یہ کہ خبر ہے نہ پہ ضرور ہے اس سے یزید سے ہو کام دست اس کے مرد مقصد کرے تو بچہ کو ذریعہ نبی اسلام کو سلام دیجیے سند الفاظ کے استعمالی زمان کلام ہوا ہے مستقشو آجی سے افضا ہوتا ہوا خبروں کی اوپر مسجد کی ماں کلام کرے تفصیل دیکھ